نو ما سره اوس هم دا دی یو شی دلته کې پروت دی دلته کې دومره نه دی نری غونې شی دی دا دی لیکن هغه خپل اخلاص خیال دی چې موږ دغه کړی دی مدرسې دپاره موږ دا وقف کړی دی چې دا موږ مدرسې ته ورکوو یعنې دومره نه دی خو اخلاص د هغې دغه شانې هره زنانه هغې چې څه مونتې دي په کور کې زه دې خلکو ته وایم چې زنانه او بیا سره ورکول دا خو ای به ځان مړ کي ای به چې کوم دی نو یعنې په سرو باندې خو یې بلکل ځان وژني لیکن د دارالعلوم دپاره هغې خپل هر څه قربان کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو احمد صافي ستاسو په خدمت کې حاضر دی دیوبند ثاني دارالعلوم حقانیه کمې نه چې هر کال په زرګونو دیني علما کرام چې کومه ده فارغېږي او د دین رڼایي چې کومه ده د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي نن د هغې دیوبند ثاني حقانیې لنګر چې کومه دی د مالي بحران د وجې نه چې کوم دی لږ شانتې کمزوری شوی دی چونکې په سوشل میډیا باندې د دې حوالې سره ډېر زیاته افواه هم خوره شوې ده او دغه شانتې ډېر غلط خبرونه هم شیر شوي دي د دې ټولو وضاحت به راسره کوي بلال مکی صاحب ډېر محترم بلال مکی صاحب راسره موجود دی هغوی سره به دې حوالې سره یو څو تپوسونه کوو نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ جی السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو استاد خیر دی تاسو ډېره مننه دي چې تاسو دومره تکلیف وکړو د دارالعلوم حقانیې دپاره چې د دې اواز مو اوچت کو او یقینا ستاسو ډېر کوششونه او تاسو ډېر محنت وکړو دغې دپاره چې کوم د دارالعلوم حقانیې د دې دارالعلوم بدنامۍ طرف ته تللی و د خلکو ذهنونو کې دا راغلي و چې یاره بس دارالعلوم خو ختم شو نو الحمدلله ستاسو په دې اواز سره ستاسو د میډیا سوشل میډیا سره هغه خبره د خلکو هغه دروغ ثابته شوه تاسو وکتل خپله چې الحمدلله دلته سبقونه هم جاري دي دلته کې چې کوم دی نو الحمدلله هر کلاس برپور سره ډک دی تاسو لاړئ تاسو به کتلي وي لنګر طرف ته چې الحمدلله هر څه په وافر مقدار سره پراته دي دا ده چې مهنګایي د وجې نه ټوله دنیا کې زه په پاکستان یوازې نه یم ټوله دنیا دې مهنګایي سره ده چې کله نه دا کرونا وایرس راغلی نو هغې د وجې هغې سره د ټوله دنیا باندې اثر د هغې پرېوتی و خو چونکې پاکستان معاشي حالاتو سره هغې د وجې نه لږ کمزوری دی نو دغې وجې نه هغه مهنګایي د پاکستان لږ زیات خراب کړی دی او بیا په پاکستان کې دا مدارس دي نو نور چې کوم داسې انجیوزګان دي سکولونه دي کالجونه دي یونیورسټۍ دي هغې سره بیروني طاقتونه هم دي هغې سره هر قسمه لیکن دیني مدارس داسې چې هغې بیروني طاقتونه نه قبلوي هغې د پاکستان د حکومت پیسې هم نه قبلوي بل طرف ته خلک دا وایي چې یاره د پاکستان دغه چې کوم دی نو دومره کروړه روپۍ ملاوي شوي وي دارالعلوم حقانیې ته نو هغه دارالعلوم حقانیې ته نه دي ملاوي شوي تاسو وکتل دلته کې یو دو بلاکونه جوړېږي لګیا دي اکیډمیک بلاکونه دي چې یو کې درسګاهونه دي او بل بلاک چې کوم دی نو هغه د طالبانو د رهایش دپاره دی نو هغه پیسې د هغې دپاره منظوري شوي وي بلکې هغه هم چې حکومتونه د دې ختم شو لاړه نو هغه پیسې مو اوسه پورې زموږ ولاړې دي بقایا د طالبانو خدمت کول دای دپاره روټۍ دای دپاره چې کوم دی نو انتظام د بجلۍ د ګیس دغه شان د استادانو تنخواهانې نو د دې د هغې پیسو سره هېڅ تعلق نه دی هغه دغه شان ستاسو غوندې کوم مخلصین ملګري چې راځي دلته کې چنده ورکوي نو هغه د دوی په وسادت سره چلېدو خو چونکې مهنګایي د وجې نه هغه خلک ټوله دنیا ما تاسو ته ووایي چې دې سره هغه په دې کې راګیر شوي نو دغه شان دی زموږ دارالعلوم حقانیه لږه زیاته په هغې سره متاثره شوي وه چې چاته څومره چنده مخکې ورکوله نو اوس یې د هغې په نیمه ورکړې وه ځکه چې د هغې او موږ هم هغې سره داسې زور نه و چې یاره تاسو تېر کال مثال تاسو دومره ورکړی نو څه کال مو کمه ولې ورکړه موږ ته پته ده چې مهنګایي ده نو د هغې د وجې نه موږ ته لږ تکلیف رسېدلی و خو لکه څنګه چې ما تاسو ته لږ ساعت مخکې ووایي که نه چې لکه یو کس داسې راغلی چې هغه د جمعرات په ورځ باندې یعنې جمعرات په ورځ زمونږ څنګه چې د سکولونو اتوار پر ورځ چوټي وي نو زمونږ دلته د جمعرات په ورځ چوټي وي نو هغه طلبا د جمعرات پر لاړل کورونو ته چې لاړل نو یو میډیا والا راغلی نو هغه دلته ګرځېدلی دی نو هغه چې کتابونه کتلي دي نو په درسګاهونو کې لازمي خبره ده چوټۍ ټایم کې دلته څوک څه کوي کلاس کې څه کوي نو هغه کتابونه هغه شي چې یاره دا کتابونه د طالبانو منتظر دي طالبان نشته او د مدرسې حالات خراب شوي دي دغه شانې لنګر ته تللی دی نو د سالن پتیلی پرېښودي ده د اوچې پتیلې نه ویډیو جوړه کړې ده چې دا وګوره پتیلې هم خالي شوي داسې د مدرسې بد حال شروع دی نو یقینا داسې بالکل نه ده حالات دي معمولي راباندې لږ بیلونه راباندې راغلي د بجلۍ بیلونه ګیس بیلونه دا راباندې لږ راغلي هغې د وجې نه لږ متاثره شو خو دومره متاثره هم نه لکه د میډیا چې څنګه موږ دنیا ته وړاندې نو ګرانو کتونکو د سوشل میډیا غلط استعمال چې کومه ده دغه خبر دومره بل طرف ته یوړو
یعنی یو کس وای راغلی او هغه چې کومه دی دلته کې د سالن پتیله پرېښې ده د چوټۍ په ټایم کې راغلی دی او د چیو پتیلې ته چې کومه دی هغه کیمره نیولې ده نو د سالن پتیلې په ځای په غرمه کې د چیو د پتیلې ویډیو کړې ده یا دغه شانتې د بل خالي لوښي ویډیو یې کړې ده او بیا یې دغه شانتې غلطه افواه پیدا کړې ده نو یقینا ډېر د مسلمانانو زړونه چې کوم دی ودردول نو بلال مکی صاحب دا یو خبره وکړئ چې دې ته خو چونکې وړو ماشومانو خزانې هم اچولې وې د خپل ارمان پوره کولو دپاره لکه وړوکی ماشوم وي 10 روپۍ جمع کوي وایي زما دا ارمان دی چې دا پیسې را جمع کړم په دې به سایکل والم په دې به ځان ته بل څه څیز والم هغوی د دې دیني مدرسې دارالعلوم حقانیې دپاره چې کوم دی خپل ارمانونه چې کوم دی یعنې دې دپاره خاورې کړه او هغه خپله چاندې دې ته راوړه ورسره چې کومه دی ښځو زنانو چې کومه دی هغه خپلې د غوږونو والۍ هم خرڅې کړې وې الحمدلله مسلمانان چې کوم دی هغه کې ډېر همت شته دی تر اوسه پورې هم نو امدادونه چې کوم دی ښه په درانه مقدار کې را روان هم دي جی نو څومره پوره شوي دي قرضه چې کومه ده پوره شوې ده څه پاتې ده او که نه نه اصل کې دا خو زموږ د هفته اتوار د دې بینکونو د هر څه چوټي وي نو موږ له هغه حساب نه دی لګولی خو انشاءالله چې زموږ دا یقین دی چې انشاءالله زموږ هغه کم مهنګایي د وجې نه چې موږ ته تکلیف رسېدلی نو هغه به کافي حده پورې پوره شي خو ټول نه لویه خوشحالي خبره دا ده په دې کې ما وختي مې یو میډیا والا راغلی ما هغوی سره هم دا خبره وکړه چې خوشحالي خبره موږ دپاره دا ده چې موږ باندې کله داسې د مدرسې لږ مشکلات راغلي نو موږ داسې نه دي کړي لکه دا دې بیره چې څنګه وشو دا خو یو غلط خبر خور شو خو زه هغې کې موږ ته دا فایده وشوه لکه ټیک ده زموږ زړه په هغې باندې خفه شو چې چا غلط بیاني کړې ده خو موږ ته فایده پکې دا وشو چې موږ کله موږ باندې داسې څه مسله راغلي وي نو موږ کینو استادان انتظامیه کیني چې یاره څه وکړو دې دپاره موږ خپل زاړه فضله وګورو چې د کم سن نشو څوک وایي د 10 کالو فضله وګورئ څوک وایي د 20 کالو فضله وګورئ دا زموږ حقانیه دارالعلوم حقانیه الحمدلله د 1947 نه شروع شوې ده 75 سال د دې وشو نو موږ تر اوسه پورې چېرته داسې اقدام نه وجود کړی چې یاره موږ د خپلو فضلاو ته د دارالعلوم حقانیې هغه مشکل کېدو او موږ د هغوی امتحان والو چې دی موږ سره په دې کې مرسته کوي که نه کوي او اوس هم موږ نه دی کړی خو لکه د سوشل میډیا په ذریعې سره چې کله دا خبر خور شو نو موږ په دې باندې خوشحاله یو چې موږ وکتل چې زموږ د دارالعلوم حقانیې هر یو فرزند هغه که په جاپان کې دی هغه که په سعودي عرب کې دی هغه که په دوبۍ کې دی هغه په قطر کې دی د دنیا په کوم ګوټ کې دی که په روس کې دی هغه خپل حصه دارالعلوم ته رسولې ده او دا یې ویلي دي چې انشاءالله په دارالعلوم باندې څه تکلیف راځي نو هغه تکلیف اول زه په ځان تېروم نو د هغې نه وروسته به دارالعلوم حقانیې ته پرېږدم ځکه دا زموږ مور ده موږ چې نن دې مقام ته رسېدلي نو موږ د دې د وجې نه نو موږ په دې باندې الحمدلله فخر کوو چې د دارالعلوم حقانیې بچې د 1947 نه تر اوسه پورې بچې داسې دی چې هغه په دارالعلوم حقانیې باندې ځان قربانولو ته هغه بالکل تیار دی نو موږ په دې باندې الحمدلله اوس فخر هم کوو او بل دا زما د والد صاحب د حضرت محتمم صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا انوار الحق صاحب خبره چې موږ په دې باندې اوس زړه مطمئن شو که سبا موږ باندې داسې حالات راځي نو موږ یوازې نه یو الحمدلله موږ سره شاته لویه دنیا موږ سره ولاړه ده چې هغه زموږ دپاره بالکل ځان قربانوي بل تاسو خبر وکړو د ماشومانو د زنانو نو الحمدلله دا سویمه ورځ ده چې موږ وینو ماشومان راځي دلته کې خپلې خزانې راوړي دلته کې چې یاره ما دا ځان ته جمع کړي وه څنګه چې ستاسو خبره چې زما شوق و چې زه به ځان ته سایکل والم نن سبا چې لکه تاسو ګورئ دا ریموټ والا موټر یې راغلي دي نو ماشومان ډېر د هغې شوق ساتي نو هغه پیسې وایي دا موټر دی پتن درو لګي ما ته دا پیسې زه دارالعلوم ته ورکوم بله تاسو یو اشنا واقعه ووایم جي پرون زموږ څه ملګري نو دی کیسه وکړه چې یو ځای کې یو مریض و جي اکسیډنټ یې کړی او خپه یې ماته شوي وه په هغې کې بیا هغه خپه یې داسې ډیمیج شوي ده چې هغه د اپریشن نه بغیر نه ټیک کېږي نو هغه ځان دپاره څه پیسې جمع کړي وي غریب سړی څه پیسې جمع کړي وي چې په دې باندې به زه اپریشن کړم د دارالعلوم فاضل به و یا به څوک امي سړی و لیکن چې کله د دارالعلوم حقانیې دا خبره راغله نو هغه وایي زما دا خپه دې بدن درو لګي دا دغه شان دی ټیک ده ما چې کومه پیسې جمع کړي دي هغه زه دارالعلوم حقانیې ته ورکوم انشاءالله د دې په برکت به الله ماته صحت راکړي او دغه شان دي ښځې دي نو ما سره اوس هم دا دی یو شی دلته کې پروت دی دلته کې دومره نه دی نری غوندې شی دی دا دی لیکن هغې خپل اخلاص خیلی دی چې موږ دغه کړی دی مدرسې دپاره موږ دا وقف کړی دی چې دا موږ مدرسې ته ورکوو یعنې دومره نه دی خو اخلاص د هغې دغه شان دی هره زنانه هغې چې څه موندي دي په کور کې زه دې خلکو ته وایم چې زنانه او بیا سره ورکول دا خو ای به ځان مړ کړي ای به چې کوم دی نو یعنی په سرو باندې خو بالکل ځان وژني لیکن د دارالعلوم دپاره هغې خپل هر څه قربان کړي دي
نو زه د دې خلکو شکریا ادا کوم. بل د دې نه علاوه زه د هغې خلکو شکریا ادا کوم ټوله دنیا کې چې څومره دي چې په ایزي پیسر ذریعې سره، په جیس کیش ذریعې سره یا د بینک اکاونټ په ذریعې سره هغوی دارالعلوم حقاني سره امداد کړی دی او ښه وافر مقدار یې سره کړی دی. زما په نمبر باندې یې کړی دی یا چې کوم دی دلته نور ناظمان دي د هغوی په نمبر باندې یې کړی دی. الحمدلله هغه ټول دارالعلوم حقاني ته راورسېدل. یو دوه یا درې به داسې وو چې هغوی فیک آیډیانې جوړې کړي وې او په هغې ذریعې سره هغوی پیسې جمع کول شروع کړي وو. لیکن الحمدلله هغوی موږ لاسنیوه وکړه. هغه تقریبا دومره نه وي، هغه دغه تقریبا 10-12-15,000 روپۍ وي، خو هغه کسان الله پاک ونیول. دا دارالعلوم حقانیه دا مولانا عبدالحق صاحب زموږ نیکه بابا چې دا په سن 1947 کې جوړه کړې وه، خو ډېر په اخلاص سره یې جوړه کړې وه جي. هغوی دا ډېر په اخلاص سره جوړه کړې وه، نو دې ته الله پاک چېرته نقصان نه ورکوي. او دلته کې که فرض کړئ د امداد د دې د اخراجاتو نه سیوا شي ویلې کېږي داسې وایي وروستو دلته کې څه ځای هم دی، نو آیا تاسو څه داسې اقدام به اوچتوئ چې په دې باندې به آبادي وکړئ په دغه ځای باندې که نه؟ نه جي، دا داسې نه، دا خو د یو وخت خبره نه ده جي. زمونږ ماهانه خرچ د مدرسې کم دی، نو دا تقریبا دلته کې لکه موږ سره رهایشي طلبه او تللو راتلو والا طلبه هغه ته تقریبا 5-5.5 پورې کسان دي. تاسو که لنګر ته لاړئ، لنګر کې ګورئ نو هلته کې د وخت تقریبا 6-8,000 پورې روټۍ دا تیاریږي. نو دا داسې غلطه افوا ده چې یاره دا به سیوا شي نو دا به چېرته په بلډینګونو لګي. نه چې په بلډینګونو نه لګي، دا د طلباو د لنګر خرچ دی، د بجلۍ د ګیس بیلونو خرچ دی، دا به انشاءالله په هغې باندې لګېږي.